بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب د اوسنی وخت په مطابق باندې چې دا کم سيزونه وایل کیږي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې او په سوشل میډیا باندې چې کم سيزونه زمونږ په مخې باندې راځي نو هغه سيزونه کې اوس نن سبا د کاشف انجم په نوم باندې چې کم کس داغه ویډیوز راځي او هغه د کم سیز د پاره چې جدوجہد شروع کړی دی او چې کم کار او کم کاز د پاره لګیا دی په اسلامیه کالج کې خو مخکې هم کېدی شي د کداسې باز خبرې او داسې سټرایکس پکېدل او په هغې باندې به کېدی شي مخکې هم لکه چا داسې ایکشن اخیستی وي خو چونکې دې یو اواز جوړ شو د طلبا له طرف نه کېدی شي میبي چې د ده نه داسې بعض غلطیانې کېږي مو او بعضې دې لکه د قانون د ماتولو دغه جوړیږي جوګه جوړیږي او هغې کې د قانون مات کړي وي مونږ یې د هغې مرسته نه کوو خو باقي خو لکه هغه چې کوم د طلبا دپاره کوم اواز اوچت کړی دی او کوم د دې وخت چې کوم اعلی سیټونو باندې خلک کم ناست دي او هغوی څنګه مخاطب کوي او په کم انداز باندې کوي ما پهله تاسو ته عرض او گزارش وکړو چې کېدی شي چې مونږ د بعض تکلم سره او د هغه د کلام سره او د هغه د خبرو سره د هغه د انداز سره د هغې سره مونږ اختلاف لرو او وي به مو سره زمونږ اختلاف چې هغه بعض څیزونه به لکه د ادب په دایره کې نه وي خو خبرې خو یې ټیک دي خبرې خو ورانې نه کوي خبرې خو هغه د لاجیک په مطابق باندې ټیک کوي که د لایبرری تاله یې ماته کړې ده او په دغه وخت کې د قانون یو ماتوالی کړی دی نو مونږ هغې سره مرسته نه کوو خو چې کوم لایبرری ته تاله والی شوي وه دا تاله چا والی وه پهله خو د تالې د هغه والو والا کسم معلومول پکار دي نن چې هغه په دې دوران کې د جیل هوام پکې وخوړله او یا حوالات ته پکې لاړلو دغه خبرې او دغه کارونو ته دغه ځای ته دا څنګه ورسېدو دا خو یو طالب علم دی یو سټوډنټ دی نو که سیاسي مقاصد یا سیاسي خبرې یا سیاسي کازز ورپسې د چا شاته وي هغه خو بیله خبره ده خو په دې وخت کې هغه چې دا کم اواز اوچتوي د هغې اواز مرسته زموږ پکار ده ورسره چې موږ یې ورسره مرسته وکړو په دې وخت کې او د هغې وجه هم دغه د ما تاسو ته څنګه مخکې گزارش وکړو چې د طلباو دپاره اواز اوچتول مخکې به د تنظیمونو کارو خو چونکې د سوشل میډیا د دې اوسني دور کې چې دا کم سوشل میډیا اوس الحمدلله مخکې شوله او په دې باندې اوس لکه خلکو کې دا کرجمنټ پیدا شو خلک اوس خپل اواز ایوان بالا ته د رسول دپاره بس یو ویډیو کی او هغه وایل شي او هغه باندې بیا ایکشن اخیستل کیږي نو دغه شان که د ده دا مثال مونږ واخلو او د ده دې مثال ته مونږ وګورو نو دې هم دغه خبره کوي خو که ما تاسو ته پهله عرض وکړو چې د انداز کې ټیک نه وي هغې باندې خو ټیک ته چې ګوته اوچتېدی شي خو نورې خبرې خو یې ټیک دي او د نورو خبرو خو یې مرسته پکار ده چې د طلباو وخت خو نه دي ضایع کول پکار او یا چې هغه په هغه ویډیوز کې کم سیزونو نشاندهي کوي چې د اسلامیه کالج ایسټس خرابېږي دغه ایسټس په باره کې هغه فکرمند دی او هغه یو خبره وکړي یا وی سی ته وکړي او یا نورو واکمندو ته وکړي نو دې کې خو څه غلطه خبره نشته دا خو ښه خبره ده دا خو پکار ده چې په هره اداره کې داسې یو کس یو دقه شان یو کاشف پکار دی چې هغه په د خپلې ادارې دپاره او د هغې د حقوقو دپاره اوچت شي او هغه هم دغه شان خبرې کوي دا خو ښه خبره ده دې کې خو بدیت نشته نو د نننۍ ویډیو مقصد زموږ صرف او صرف دغه دی چې د کاشف مرسته په صحیح کارونو کې پکار ده د غلطو کارونو د دې هیچ چا سره مرسته نه ده پکار خو چې کم صحیح خبرې دي کم صحیح کارونه دي د هغې مرستې پکار ده او د هغې په باره کې چې هغه مونږ ته کم اویرنس راکوي نو دې نه هم مونږ مخکې نو خبر د اسلامیه کالج نه هم مونږ مخکې نو خبر چې په اسلامیه کالج کې هم داسې څه کیدی شي نو دا هم زموږ دپاره یو داسې د خبرتیا خبر دی په دې کې چې په اسلامیه کالج کې هم داسې سټرایکس کیږي یا په هغې کې هم داسې وایلیشنز کیږي یا په هغې کې هم اپر د لا او لوور د لا بعض داسې کارونه کیږي نو دا هم ښه خبره نه ده د نننۍ ویډیو مقصد صرف او صرف د هغه د مرستې او د هغه دپاره د اواز د اوچتولو په مقصد باندې دا ویډیو کړله بریالي اوسئ السلام علیکم د الله پامان